په پاکستان کې چې کوم مسلح جدوجهد دی د فوج خلاف دی، د دې وطن خلاف دی، مونږ د هغې هرګز نه حمایت کوو نه د دې اجازت کوو. او دا په پیغام پاکستان کې هم دي. داسې وخت کې د دې بیان راتلو تاسو ته پته ده چې ډېر اهمیت دی، خاص کر په دې تناظر کې سعودي معاهده ده. پاکستان دلته خپله د ډېرو معاملاتو سره مخ دی، د دهشتګردۍ د معاملات دي. نو په داسې وخت کې د مفتي تقي صاحب غوندې سړي چې د هغه ډېر لوی نوم دی او مقام دی، وفاق المدارس د مدارسو ټولو کې لوی تنظیم دی او لوی اداره ده، ټولو کې زیات علما دي پکې. د هغوی د طرف نه داسې بیان راتلل په داسې وخت کې زم دا ډېر خوشایندم ده او د ډېر اهمیت وړ ده چې په داسې وخت کې د مفتي صاحب دا خو گویا د دهشتګردۍ خلاف چې کومه قومي بیانیه ده د انتها پسندۍ خلاف، او هغه فورسز چې کوم خدا نه خواسته د پاکستان خلاف، هغه بی ایل ای دی، دا نور تنظیمونه دي، په بلوچستان کې انسرجنسي ده، په خیبر پختونخوا کې چې هر چرته ده. نو گویا دا د هغوی دپاره هم په دې وخت کې دا ډېر د اهمیت خبره ده چې گویا دا بعض ځایونو کې خلک د کنفیوژن شکار دي. او زما خو ډېر په دې باندې یو اوپن سټانس دی، دا ویلي دي چې غزوه هند زما په نیز باندې زه نه نور خلک هم وایي دا شروع ده، او الله رب العالمین د دې ابتدا د پاکستان د فوج په لاس باندې کړې ده. دا زموږ د فوج دپاره او د پاکستان دپاره فخر دی. هندوستان دا شکست او اپریشن بنیان مرصوص دې ته د خلک عام جګړه نه ګوري، دا د غزوه هند شروعات دي او اولنې فتح په الله پاک پاکستان ته ورکړې ده او هندوستان ته په دې کې شکست ورکړې. دویمه خبره زه خلکو ته کوم، په خپل جماعت کې مې کړې وه د تیرو جمعو، او هغه دا چې د پاکستان او د سعودي عرب دا دفاعي معاهده، زه خپلو پاکستانیانو ته میم پښتنو ته میم دې ته په دې نظر مه ګورئ، بلکې دې ته په دې نظر وګورئ، ډاکټر اسرار صاحب هم وی که نه، دې ته په دې نظر وګورئ چې په یو کال د اسرائیل دا ناپاک ریاست په وجود کې راغلی دی، او ورپسې الله رب العالمین دا پاکستان چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله په نوم باندې په معرض وجود کې راغلی دی. او دا اسی نه دي شي، زه وایم دا انتخاب د الله رب العالمین دی. دا معاهده چې دا تاسو ته دا پته ده چې هر پښتون د حرمینو په دې ځمکه باندې، په حرمین شریفین باندې، په مکه او په مدینه باندې دا ځان ټوکړې ټوکړې کولو ته تیار دی، دا قربانی ده. 57 اسلامي ملکونه دي، هسې په ګپ کې دا کار وشو چې 57 اسلامي ملکونه یې پرېښودل او پاکستان د دې معاهدې دپاره منتخب شو. دا د ګپ خبره نه ده، او خلک دې د دې خبرې، او زه ټول پاکستانیانو ته وایم چې په دې فخر وکړئ. کمیانې کوتاهیانې ډېرې کمزوریانې زموږ په وطن کې شته، زموږ دا زړه م ډک دی، لیکن ته دې وخت کې اجتماعي طور وګوره، د وطن مفاد ته وګوره، او هغه قربانو ته وګوره چې چا د دې وطن دپاره قربانۍ ورکړې وي، او د دې په بنیادونو کې د هغوی وینې ده. د سکانو په لارو باندې وګورئ چې زمونږ د هغه لوڼو خویندو سره او د میندو سره چې د هندوستان نه هجرت کو، هغوی سره څه شوي وو په لاره. دا قوم ته ویل غواړي دا هسې وطن نه دی، او نه دا په دې دهشتګردۍ ورانېږي. د دې وطن هېڅوک څه نشي کولی، ځکه دا د خدای پاک انتخاب دی. دا د حکیم الامت مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمت الله علیه خواب هم دی، د علامه اقبال هم دی، د هغه کرامات هم دي، او د هغه سپورټ هم دی، د علامه شبیر احمد عثماني، مفتی شفیع صاحب، د هر مسلک هغوی دې پسې ډېر جد و جهد او قربانیانې کړي دي. سوال نه پیدا کېږي چې دا ضایع لاړ شي. دا نننې د مفتی تقي صاحب دوباره بیان، دا گویا د هغه ټولې بیانیې توثیق دی. توثیق دې معاهدې ته ما نه، وفاق المدارس او د ټول پاکستان د سر علماو هغوی دې ته شاباش کړی دی، دې ته فخر ویلی دی. او زه په دې نظریه ګورم چې غزوه هند هم الله د هغې دپاره مونږ او د پاکستان فوج منتخب کړو، او د حرمین شریفینو د دفاع دپاره هم په دې 57 اسلامي ملکونو کې الله پاک پاکستان منتخب کړو. او په جامو کې نه ځایږو چې الله دا وطن پاکستان چې زه پکې اوسېږم، تاسو پکې اوسېږئ، دا اټمي طاقت دی. مونږ چې د الله څومره شکر ادا کو نو دا په هغې کم دی، مونږ الحمدلله وایو. نو بهرحال دا په دې تناظر کې دا خبرې چې دي د مفتی تقي صاحب دا بیان دا ډېر زیات اهم دی چې یاره د پاکستان سره د دې فوج سره د جګړې دلته ټوپک راخستل، تمانچه راخستل، د دې خلاف مهم جویي کول
د دې اجازت او گنجائش چې دی دا په اسلام کې نشته دی او زما چې دا د دې وخت ضرورت دی. سوالي وسله بردار فورس کوم دی وسله ځان ته کړی شو ټي پی دي د سنو تنظیمونه دي جهاد په نوم باندې خلک واقعي دا واقعي جهاد دی نه دا ګورئ دا یو داسې موضوع ده چې زما خیال دی مونږه حیثیت پکې ډېر کم دی. تاسو پیغام پاکستان وګورئ تقریبا 1700 مدرسو نه شروع شوی وه اوس 50,000 مدرسو ته رسیدلې ده چې 50,000 مدرسو د هغې توثیق کړی دی چې موږ ټول پیغام پاکستان توثیق هم کوو او سپورټ کوو. او پیغام پاکستان جوړ کړی چا دی؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت الله علیه، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن، مولانا فضل الرحمان صاحب، اکوڑا خټک والا، دارالعلوم کراچۍ والا، بنوري ټاون والا، وفاق المدارس والا. یو مسلکم په پاکستان کې داسې نشته چې هغوی د پیغام پاکستان حمایت نه کړي. زما حیثیت خو پکې ډېر کمزوری دی. نو د مفتی تقی عثمانی صاحب هغه بیانونه او دا نننی بیان د هغوی دا بیان دی چې په پاکستان کې هېڅ قسمه اسلحه راخیستل، د دې خلاف مهم جوهي کول، د دې اجازت نه شرعي طور باندې شته، نه آئین پاکستان د دې اجازت کوي. او تر دې پورې چې اهل فتاوا چې دا علما دي اکابر دي دارالعلوم کراچۍ دا او دا نه دوی اجازت کوي. نو بس خبره خلاصه دی، نه خو بله خبره نشي کېدی.